السلام علیکم، څنګه مینوالو؟ خیر تاسو خیرونه دي؟ مرګر مونږ به نن د ساګودانې او د مینګو یو داسې اسانه ریسیپي جوړو چې په جوړولو به تقریبا 10 منټه لګي. نو نیم کپ ساګودانه مې راواغسته، اول مې وینځله او بیا مې اوبو کې خشته کړه. د دې اوس نیمه ګنټه شوې ده چې د اوبو کې پرته ده. نیمه ګنټه بعد دا ښه ښکلې پسته شوه. نو دا به اوس مونږ وخوټ کوو. خوټ کولو دپاره مې ورته اوبه په چوله باندې ایښې دي. مخکې نه مې نه دي خوټ کولې، بس اوبه مې کېښودې او ساګودانه مې ورته ور واچوله. بس دا چې یو 5-6 منټه وخوټ کېږي او ښه ښکلې پخه شي، نو بیا به یې مونږ د اوبو نه لرې کړو. ملګرو په 5 منټو کې ساګودانه زموږ ښه ښکلې پخه شوه. دا به اوس مونږ په چاڼ کې واچو او دا اوبه به ترې توی کړو او پکې لاندې به یې کېږدو چې یخه شي. او 3 به مونږ امونه اخلو. نو دلته ما 3 امونه اخیستي وو، خو دا ډېر غټ غټ وو، نو ما دې صرف 2 استعمال کړه او یو مې پرېښودو. نو امونه او پوستکي لرې کړو په چړه باندې، مطلب سپین به یې کړو. نو امونه چې مې سپین کړله، نو بیا مې داسې نري نري کټ کړه. دا به اوس په جوسر کې واچو او سیټینګ شان جوس پکې وباسو. نو دا کټوري والا به مونږ جوسر ته واچو، مطلب جوس پکې وباسو او دا به مونږ بعد کې استعمالو. ملګرو چې جوس ته جوړو، نو داسې یو 2 ګوټو اوبه پکې مو واچو او مزیدار ټینګ جوس یا پیسټ پکې جوړ کړو. دا وګورئ، دا پیسټ څنګه دومره ټینګ پکار دی. ساګودانه هم ښه صحیح یخه شوې ده. دا به اوس یو غټ بول کې واچو. دا جوس ډېر ټینګ و، نو د یخ نه را لرې کېدو. یو کپ مې پکې پای واچوله. اوس په دا ښه ولړم راولړم او دغه پای به زه دې ساګودانه کې واچوم. اول په دا پیسټ واچو ساګودانه کې او بیا به دغه جوسر والا پای واچو دې کې. ملګرو دلته هر څه یخ پکار دی، ګرم به پکې مونږ څه نه اچو. هر څه به ښه ښکلي یخ کړئ او بیا به ټول یو ځای کړئ. اوس به پکې دا کټ شوي پیسونه واچو، کوم چې مونږ سایډ ته ایښودي. ملګرو دا د خوږ ډش یو داسې اسانه ریسیپي ده. که ستاسو باندې ناڅاپه میلمانه راشي او خواږه ول جوړول غواړئ، نو په دې ریسیپي باندې دونه ټایم نه لګي. دا ول په 10 منټو کې تیارولی شئ. او د خوږوالي دپاره به پکې یو کټورې کنډنسډ ملک واچو، کوم چې مونږ په کور کې تیار کړی دی. او که تاسو ته د دې ریسیپي پکار وي، نو ماته کمنټ وکړئ. ریسیپي به یې سره زه شیر کړم. اوس به دا هر څه را مکس کړو او د یخوالي دپاره به پکې ښه ډېره واوره واچو، ځکه چې دا یخ خوند کوي. ملګرو دا ډیزرټ چې کوم دی، نو دا یخ خوند کوي. نو په دې کې به مونږ ښه ډېره واوره واچو چې ښه مزیدار یخ شي، ځکه چې ګرمي ډېره ده. که تاسو دا څښئ، نو یخ ډېر خوند کوي. که په ګیلاس کې څښئ یا په چمچ یې خورئ، خو دا یخ ډېر خوند کوي. نو بس دا خوږ ډش دا ریسیپي زنګ تیاره شوه. اوس به دا مونږ په ګیلاسونو کې واچو. ګیلاسونو کې به اول واوره واچو او بیا به پکې دا ډیزرټ واچو. نو نن سبا د امونو سیزن دی. مونږ خلک خو زیات تر بس د دې جوس کو او یا بس کټ کو هم داسې خورو، خو کله ناکله دې داسې قسم ریسیپي هم تیاروئ. دا هم ډېره زیاته مزیدار وي. ګیلاسونو کې چې مو واچول، نو په اخر پکې بیا د مینګو سلایسز واچوله. اوس په دې باندې کټ شوي بادام واچو. نو دا تی پاتې شو، دا ما د یو غټ لوښي کې واچو. دا تاسو په چمچ هم خوړی شئ، مطلب د کیر په شانې هم انجوای کولی شئ، ځکه چې دا ښه ښکلی مزیدار ټینګ دی. دلته تی ما یو چمچ وڅکو، دومره مزیدار دی. که تاسو دا په اول ځل جوړ کو او وم خوړو، نو یقین وکړئ چې بیا به بار بار دا ریسیپي جوړوئ. او که څکئ، نو بس ګلاس کې سټرا کېږدئ او ویې څکئ. او که خورئ یې، نو بس چمچ پسې راواخلئ او ښه مزیدار یې وخورئ. مطلب دا تاسو هم خوړی شئ او هم یې څکې شئ. نو که ریسیپي مو خوښه شوي، په دې خبره زموږ چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم یې خپل خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترېنه هم خوندونه واخلي.